ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظ الإمام والأمة. اللهم احفظ الراعي والرعية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزتمندو مسلمانانو، بعضی نعمتنا الله رب العزت داس عالی او داس جتوی چې کله دا نعمتونو الله رب العزت په خپل دا نعمتو تذکره کوي. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باندی اللہ رب العزت ډېر لوی احسانات لوی نعمتونه الله پې کړو. نو په دې صورت مبارکه کې الله په طور احسان ذکر کوي. الم نشرح لك صدرك، ما استا انشراح صدر نو کړه. هغه انشراح صدر چې د موسی علیه السلام په سر باندې د نبوت او د رسالت تاج کېښودی شو. دا انشراح صدر دپاره هغه مقدس ځای کې
موسی علیہ السلام التجا اور سوال کرو دلانا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. موسی علیہ السلام انشراح صدر دوبارہ سوال کرو درخواست کرو التجا کرو اور اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے استاد در سوال درخواست نہ بغیر ما استا انشراح صدر کرے علم نشرح لک صدرک یو خاق انشراح صدر وا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوبے کولی اور ملائک اللہ راولی دو اور در رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپریشن یو کرو زڑے صفا کرو بیاد نبی علیہ السلام لس کال تور سید راولی لوبی کولی التا بیا اللہ انشراح صدر کرو آج بیا کلا رب العزت نبوت والورکول سلویخ کالو کے ذمواری اللہ والورکول نبیائی اپریشن پاکڑا وی وینزل اور بیا رب العزت معراج تا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوتو معانی فکور کی نبی علیہ السلام حتیم تراوستو ملائکو دا نبی علیہ السلام اپریشن یو کڑو زڑے را بار کڑو صفائی کڑو دا زمزم و ابو باندی زڑے وینزل صفائی کڑو اور بیاد ایمان خانق ڈک ایمان زڑک واجل رب العزت پورتا آسمانوں تے بوتو یو خدا انشراح صدر ہوا اور لوی انشراح صدر دا رسول اللہ علیہ وسلم اگر روحانی تربیت دا رب العزت دا انشراح صدر دا نعمتنا رب العزت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باندی پتور تمنن و پتور احسان ذکر کئی نس نعمتنا دا اللہ رب العزت دا سی عظیم شانوی چاہو اللہ دا غی تذکرہ کئی ما دا کری ما دا کری ما دا کری علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك تابن دیر پیٹے بوجنو اغا بوجنو مادر بانی کسکڑی دی کا ذکرک استاد ذکر ما دیر وچت کڑے دے بالا کڑے دے سار بانگ ویلی کی ماسپخین ویلی کی مازیگر ماخام مسودن جمعہ کے دوزل بانگ ویلی کی او معشوم دنیا ترازی ذکر سرد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر وقصر کی دا پتور تمانن و پتور احسان اللہ ذکر کئی دغسی دلویل نعم و مذاکرہ سڑکئی پر طلباء باندی پر علماء باندی داللہ احسانات داللہ ننسباو گو رئی کم حالات دی عقائد و پلیاز باندی معاشرے پلیاز باندی زمانگا مسلمانان رونا دا سرد دین دا اوجد ندی خبر
تاسو باندې الله دومره احسان دومره مهرباني الله وکړو یو وخت داسې و چې تاسو خپل د کور جومات کې د کلي کې قاعده بغدادي نوراني شروع کړې وه بیا ناظر قرآن وی یا حفظ کول او نن تاسو ته الله دومره احسان مهرباني وکړو چې نن تاسو ته د بخاري سند ملاویږي دا د الله ډېر لوی احسان او د الله ډېر لوی مهرباني ده بیا یو داسې ځای نه تاسو سند ملاویږي چې هغه ځای پسې سړی پسېږي شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه په دې دور کې په دې صدای کې یو لوی مجدد یو لوی محدث یو لوی مفسر د قرآن یو لوی مجاهد دا د فخر خبره د خسړي د خپلار او د خمور او نوم او چتولو باندې سړی خوشحالي او فخر کوي او داغه خپلار او د خمور سره د چا نسبت وي هغه نسبت بر سر عام په چوکونو کې سړی وایي په میدانونو کې سړی وایي زه د محمد صلی الله علیه وسلم امتی دا خو ډېر لوی د فخر خبره ده په ټولو اممو کې د دې امت له اجتهادي بصیرت الله ډېر لوی ورکړو خلک وایي دا یهودیان ډېر په ترقۍ کې دي یهودیان ډېر سپک خلک دی موسی علیه السلام ورته اشاره هم کړې وه ځان لږ مخکې گئ هغه د خره زامنو اتوار ورځ ته ورسېده وروسته شو دا هفتې ورځې ته ورسېده او په هفته کې بیا هم د الله لپاره مقرر کړو چې د الله بندګي به یې کوو نو لګیا شو ممیان به یې نیولو داسې خلک وایي فرنګیان ډېر مخکې دي فرنګیان دومره مثال د هفتې نو وروسته شو اتوار ته ورسېده ځان له قصې جوړې کړې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امت الله داسې مخکې کړه په خپل اجتهاد باندې په مدینه منوره کې ملګری و هغه ورځ د عبادت ځان له غوره کوو څومره مسلمانان شي دي څاروی حلال کړو ګډې حلال کړو پیسې حلال کړو نن مېلمانه جمع کوم ملګري جمع کوم چې څومره شوي دي ډوډۍ والا وکړه د جمعې په ورځ باندې بیا ملګرو ته ویې خوښ هم نه ده په دې ورځ د جمعه کې ځان له یو 2 رکعته لمونځ وکړو نو امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ته الله اجتهادي بصیرت د ترقۍ ورکړی په خپل اجتهاد باندې د جمعې ورځ غوره کړه او د جمعې ورځ په ورځو د هفته کې غوره ورځ ده دا د اجتهادي بصیرت الله دې امت محمدیه له الله ورکړی سړی په دې خوشحالېږي زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې الله پیدا کړی دا خو د شکرې خبره ده زمونږ میندو کې خدیجه کبرا ده عایشه صدیقه ده ازواج د نبی صلی الله علیه وسلم دي نو موږ سړی فخر کوي ناز کوي او خوشحالېږي په جامو کې نه ځایږي سړی خوشحاله شي بیا په دې قرن کې الحمدلله ثم الحمد په چاپلوسۍ خبره نه کوم د زړه د اخلاص نه د زړه د کوم نه خبر کوم الله حاضر دی
زد شیخ قرآن صاحب رحمت الله علیه د پنډی شیخ رحمت الله علیه د شاه صاحب رحمت الله علیه قاضي صاحب رحمت الله علیه د دې په دې شاګردۍ باندې دومره فخر کوم چې زه هغه خپل جامو کې نه ځای کې زه ډېر خوشحاله یم په ما باندې الله دومره احسان کړی دی مهرباني کړې ده هغه مهرباني زه ویلی نه شم او بیا د الله په احساناتو کې لوی احسان د الله ګڼم چې د دې مرکز سره زما الله رب العزت د خدمت الله ماله موقع راکړی دی دې مرکز موږ له ډېر فایده راڅولی دی ایمان نه خوږ شی بل نشته دا ټول دنیا ته یو سړي ته میلاو شي ایمان پکې نه وي نو هغه دنیا څوک څه کوي خو 50 کاله شپېته کاله ژوند به وي په ټوله دنیا بادشاهي ده او دا ډرم خان ته وګورئ په ټوله دنیا بادشاهي ده ډرم خو هغه ته وایي چې خلک ګندګي پکې اچوي د ټول دنیا بادشاہي شو نه دا کومه فائدہ ده الحمدلله ثم الحمدلله د دې مرکز سره نسبت او د دې لویو شيوخ سره د نسبت هغه قابل فخر دی څه نعمتونه د الله رب العزت داغه مذاکره کیږي او سړی خوشحالېږي تاسو ته د دارالقرآن پنځپیر نه سند میلاویږي دا دومره برکتي ځای دی دومره برکتي ځای یو ځل زه عمرې له تلم د جامع سهولتیې کې یو شیخ الرحمن نومی دی محدث دی او د هغه ما زما چا تعارف یې وکړو چې دارالقرآن کې سبقونه کوي هغه سړی ما سره میلاو شو او لوی محدث د جامع سهولتیې او ما ته ویل لغونې ما سره وګرځه دلته طواف به یو ځای وکړو ما خدای پاک زه څه شی یم خو د دې ځای هغه نسبت په نسبت باندې هغه زما ډېر زیات احترام او قدر کول یو ځای طواف مو کوو او بیا زه راتلم زما ډېر اکرام وکړ مال او ډوډۍ وکړو دا دومره مقدس او برکتي ځای دی نو تاسو د الله لوی احسان د الله مهرباني د الله شکریا ادا کړئ چې د دې مدرسې نه د دارالقرآن پنځپیر نه تاسو ته د دې لویو شیوخو هغه نسبت الله تاسو له راکړی دا لویه خبره ده دا د الله نعمتونو کې لوی نعمت دی د دې نعمت ناقدری کول بے حرمتی کول دا ځان سره نقصان دی دنیا او د آخرت خساره بشي نو د دې طلباو فارغ شوو ملګرو ته درخواست کوم د الله نعمت مه هېروئ ولئن شکرتم لازیدنکم تاسو د الله د نعمتونو شکر ویستئ الله به مزید نعمتونه تاسو باندې کوي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا تکلیفونو خرازی ابراہیم علیہ السلام تکالیف مخیره کوي د موسی علیہ السلام تکالیف مخیره کوي د عیسی علیہ السلام تکالیف مخیره کوي او د انبیاء سلسله پرېږدئ خپل د شیخ محترم نور الله مرقده داغه ژوند سوانح تقریبا ممتاز ټولو ته معلومه ده پوره کال کې ویلې شوی دی شیخ قرآن صاحب رحمت الله علیه څنګه کار کړو په دې کې ملک کې او یک یوازې او په دې ټوله دنیا باندې شرقاً او غرباً جنوباً او شمالاً دا رڼا خوره کړې ده خو څه محنت یې کړی دی که نه کړاو یې کړی دی اخلاص باندې کار کړی دی نو دغه مشن ځان نه مخې ته کوي ستاسو ته د انبیاو ذمواري تاسو حواله کېږي او خصوصا د دې د جماعت د مشرانو تربیت هغه تاسو حواله کېږي
اجدانا د ناهلی ثبوت ورکوي د ناشکرۍ ثبوت ورکوي نو تاسو ځان له به نقصان رسوي مرکز ته نقصان نه رسي مرکز سره جوړېدو کې د سړي ترقي ده اوچتوالی دی عظمت دی مرکز نه ځان دې جدا کړه دا مراکز دې دپاره دي مدینې منورې ستا تعلق نشته مکې مکرمې سره د مینه نشته خپل د مادر علمي سره ستا تعلق نشته ځان له یو دوکانګۍ جوړ کړی دی او خپل دوکان په تشهیر کې لګیا یي نو دا ګوره فایده نه کوي نقصان به وکړي دا مرکز الله بالا کړی ده او الله بالا به کړي نور به الله بالا کړي په دې مرکز جوړ سره زمونږ ستاسو فایده ده او د مرکز سره نالګي هغه لړ بشي خس او قاچاق بشي فایده به مرتب نشي تکالیف به راځي ثابت قدمای باندې زمونږ شیخ رحمت الله علیه عقبات خودو سورة انعام کې تاسو دلته امیر محترم نه قرآن ټول ویلی سورة انعام هغه عقبات چې شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه باندې هغه ټولې عاقبې تېرې شوي دي اوس موږ ته مسله حل ده خو معمولي غوندې څه تکلیف وایي نو تکلیفات په خنده پیشانۍ باندې برداشت کوي ځان کې عزم ضبط کلکوالی خپل مرکز سره د رجع دا صورتونه ځان کې پیدا کوي فاذا فرغت کله چې فارغ شوې نو ورپسې امر دی دا مطلب نه دی سند فراغت ملاو شو بدلو خوشحالي شو خو دې سره امر دی فاذا فرغت فانصب ما توسم یاد دی یو بجوا منگا دا قاسم رحمت اللہ علیہ نے فارغ کیدو پنڈا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ منگلا سند شپیرا کرو انو قاسم رحمت اللہ علیہ منتوی دا بچو دا فراغت ملاو شو خدا تاسو تا لار خودل شوی دا پدی تاسو عالمان شوی نئی لار خودل شوی دا اجدانه چې تاسو خپل منصب پرېږدئ درس او تدریس پرېږدئ دین اشاعت پرېږدئ خس او خاشاک بشئ الله وایي فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب فارغ شوې اوس الله ته ودرېږه جهاد نه سړی فارغ کېږي مونځ له ځي او د قرآن د مونځ نه فارغ کېږي نہ اللہ نے دعاگانی کئی عاجزی کئی اللہ تا تاسو فارغ شوئی نو ادریدل غوڑی فان صاحب اور سند واغستو نو دا مطلب شدی سملا ودشا دا خو زمواری دا تا پسر بانی پٹکای تڑلی شوئی دے فان صاحب تب اللہ تب ادریگی میدان جہاد کے بجہاد کئی او خپل در زڑو ریاضت صفائی با کئی اللہ طرف ته رجوع وکړي الله نه مدد غواړي کار ډیر لوی دی او لوی کار ستا په سر باندې حواله شوی دی ازدانه چې غفلت درونه شي موږ دعا کوو چې څوک ملګري فارغ شي دي الله رب العزت هغه د په دین باندې دی الله مصروف کی الله دې روزګارای نه الله په دین باندې مصروف کی او الله رب العزت زمونږ دې مرکز زمونږ امیر محترم سره د ټولو وروڼو ټول خاندان سره الله دنیا او آخرت کې عزتمن کړي او دا اداره چې ده الله د روز فروز الله دې ترقي ورکړي د دې تر مرکز د ترقي چې ده هغه کې زمونږ خوشحالي ده واخر دعوانا